ويقول معلوم إحسان المولى بسلوك الإيمان المسلمان كل سلوك الأقل وممكن الإيمان ولكن إحسان كما النشي لو كان مسلم أقول لك النشي إنه أبدا أن لازم يجد سورة لا أو لا يوجد من مسلمانات بذاته لمن يكون الإسلام لمن يكون من يستكيف من البلد سنوشي صحابه تكيف برداشت أو يجربون أو أخوات يكون أو ريبة شهيدان شلوي أو تكاليف نوع كرم الله يوجد فرم وشدا كل إنسانات شيء خسرت وشدا خسارت सिर्फ आग बंदीकार शिक्षा ईमान करो आमाल साले करो कामयाब और दी पर खुसरान और तावान की नहीं और इस सबर के यो लगा कोयला के यो बोलता लगा खबर ईमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए वमन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल-जन्नह يظنني أقصرك لا إله إلا الله يجيب الجنة إيمان نماز دنيا عمل صالح نكل نيك أعمال نكل آخرت کی بدت داری بدلا ملانی وجب اليوم ليوم السلام الجنة وكفار بارك راسي كم كافرا كم بندگان شدا الله نور یاد کرے और अल्लाह तौहीद को करार नहीं करे और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रिसालत को करार नहीं करे तो इधर काफिर का या आखिरत और कुरान फरमान और वला यवद्दु الذين كفروا لو كانوا مسلمين काश तुम मुसलमान हैं जब मुसलमान दानु दासर करीमा चपाजो सरा وستبين سرى طريقون لأسرى بعد إقرارك بل معبود يشتغل على سواه ورسول الله صلى الله عليه وسلم دا الله رسوله نو دا چې اقرار چا کړو نو قیامت کې به الله خوشاله او بیا ورچا چې ایمان ورو یې سره بیا شرط عمل صالح نیک اعمال كم مسلمان ایمان ورو او بیا نیک اعمال کې ودا کامیاب آخرت کې په دغه اسلام نه څه فکر وایي او چې راز کړي الله تعالی ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى كما كفار كما خلق شيمان ورو أو زمان القرآن أو زمان التوحيد المطوعة والذين حشر بشر موسى وقيامت قرآن سيرا واصلون عن جبل بما لا تبوياش يقال رب لله حشرتني أعمى إلا من بوجع عن ذلك لما حشر بوجع عن موسى الله سبحانه قال كذلك أتتك آياتنا فتزمها يكون عليها فنسيتها تدعى كيف ذلك إلى جامع جزاء الله لكي جنة الله رسول لكي جنة موز وجو حج لكي جنة كذلك اليوم تنسى ومن تمهير كلش استعرضها أسترجي المواجهة هذا حق أسترجي particularly no أعلم رسول الله نوام أو وليد سيسيري أو فدنيا تدخل في مدسة ما يرى الإمام أو إيمان نباتها نيك أعمال كم بندہ نیک اعمال کے ایمان راوړي او نیک اعمال کې نو دغه
دا د ده سند دی او سرټیفیکټ دی چې دا کامیاب انسان دا جنتي انسان دی د ده نه الله رب العزت راضي دی ځکه چې صهیب رضی الله عنه د روم نه راغلی سلمان رضی الله عنه د فارس نه راغلی بلال رضی الله عنه د حبشې نه راغلی تک ټول خو هغه خلک الله ته خوښ کړل ایمان یې راوړو او نیک اعمال یې وکړو نو الله پاک د رضا اعلان وکړو رضي الله عنه ورضوا عنه هغوی د الله نه راضي دي الله پاک خپل زمین ته راضي د مکې نه څوک راغلی د مدینې منورې خلک بیا نه د فارس او د روم او د شام د دغه ځایونه راغلي ایمان یې راوړو جسمونه یې د رنګ هم تک کړو ښایسته هم نه وو والله ته خوښ قربان راوړو نیک اعمال وکړه ابو جهل د مکې سردار د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپل تره دی خو ایمان نه راوړي پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې خلک راټولوي دعوت ورکوي نو ابولهب ظالم او ابو جهل یې مخالفت کوي او ورته ویل ابولهب تبا لك الهذا جمعتنا وی تا د هلاکت تا موږ دې را جمع کړو چې د توحید د ایمان او د توحید دعوت یې ورسوه نو ابو جهل او ابولهب انکار او ابو جهل باره کې راځي چې کله د بدر په جنګ کې معاذ او معوذ رضی الله عنه دوه ماشومان چې دوی کله حمله وکړه او راغلي پر سر راوایچو نو بیا پیغمبر علیه السلام یې وګورئ چې څه شو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه صحابي دی هغه وایي زه ورپسې ګرځېدم وایي دا موږ به وکړو دا کفار ده فجنگ بدر نه بعد وایي دا ابو جهل مې پیدا کړو وایي دا جسم یې سور شوی مړ کېدو وایي په دې سینه مې وایي یو دام وو وایي ځکه په اروپا مې زه یو څه کړی وم وایي ما ورته وویل چې څنګه اوس دې څه حالات دي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام باره کې څه ویل وایي ما ته وویل چې په کومه ورځ پیغمبر علیه الصلاة والسلام محمد چې په کومه ورځ د توحید دعوت موږ ته راکړی نو په هغه ورځ مې چې څومره نفرت و اوس هماغه شان شته بدبخته وایي بیا ما ورته ویل چې زه به درنه سر پرېږدم او رسول الله صلی الله علیه وسلم له رسوله وایي ما ته یې ویل وایي دومره تکبر یې کوو نو ما ته یې ویل چې دا سر رانه لږ تنه لږه زیاته دې سر سره پرېږده چې دې خلکو کې زما سر ټول چې دا د مکې سردار ابو جهل و بیا مې دې سر پرېږدو او رسول الله صلی الله علیه وسلم زما محترم چې ایمان چا راوړی نو هغه کامیاب دی خو غریب دی او کوم الله دې ته الله پاک ویلي چې دا د مکې سردار دی دا د مدینې دی دلته د الله کور دی مکه کې نه الله په خپل ایمان باندې وفق او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دې قدر یې وکړه کوم خلکو چې ایمان راوړی او نیک اعمال یې کړي دي او دنیا کې هم کامیاب دي او آخرت کې هم د هغوی لپاره کامیاب دي په مال او دولت کې راحت او سکون او خوشحالي ده زموږ او ستاسو یقین جوړ شوی دی داسې نه اسباب به استعمالوي خو یقین به پرې نه ساتي قارون سره د دنیا خزانې وې ان قارون کان من قوم موسی قارون چې د موسی علیه السلام په زمانه کې تېر شوی بعض علما وایي دا یې د تره زوی و بعض وایي چې دا یې د قبیلې و فبغى عليه على موسى عليه الصلاة والسلام فرمانبرداری ونکړه سودخور و سود به یې کړ خلکو له به یې روپۍ
ورکړې دا والا هفته پس به دونه راکېږله میاشت پس به ډبل راکېږه خو میاشت پس کې رانغلې دوه میاشتې پس به بیا ترپل راکېږه سود دی زکات به نه ورکړه د الله په لاره کې به خرچ نه کړه ډېرې خزانې قرآن کې راځي لتنوء بالعصبة أولي القوة چې کوم هغه مضبوطدار نو هغوی به ستړي شو د دغه چابیانو نه دومره ډېرې خزانې وې چې د هغوی دومره ډېرې چابیانې وې چې هغه به سوارلو نه شوی او مزدورانو به نه شوی نو چې د یو سړي کونجیانې او چابیانې دومره نو د هغه به خزانې او المارۍ څومره او په هغې کې به مال او دولت څومره خو بیا هغه د موسی علیه السلام خلاف راپاڅېد وایي زه زکات څنګه ورکړم دا خو ډېر غټ زکات به زما د مال نه راشي ډېره غټه صدقه به ځي زما مال به پرې راشي انکار یې وکړ او بیا موسی علیه السلام ته ویل چل یې وکړ موسی علیه السلام خلاف سازش یې جوړ کړو او په خپل دربار کې یو غټ حال کې خلک راټول کړل ټول بني اسرائیل او یې موسی ته به دې ته دعوت ورکړي د اسلام خبرې به ورته وړاندې چې موسی علیه السلام کله راغی خوشحاله و چې قارون خو شوی دی نو یو ښځې ته پیسې ورکړې وې قارون چې ته به د موسی علیه السلام باندې تهمت ولګوې موسی علیه السلام چې کله په منبر او په کرسۍ خبره وکړه ټول بني اسرائیل ورته ناست وو زنانه راپاڅېده وایي په خپله ته داسې کړې او خلکو ته داسې کړه موسی علیه السلام ورته ویل په الله دې قسم وي رښتیا ووایه د الله قسم یې وله ورکړو ښځه په رپېدو شوه او ژبه یې ورکه شوه او وایي ما له قانون چې دی دا پیسې راکړي او په تا کې دا بیا د حرامیانو نشته او توبې وویسته بیا الله ربالعزت چې دی دا خپلو نیازبینو خبره وکړي پیغمبره د الله نیازبین خلک دي او خوښ خلک دي په اسلام په اسمان کې موسی علیه السلام ته الله پاک وایي قصه وکړه موسی علیه السلام ورته وویل الله وایي زه تهمت درلودی دی په ټول بني اسرائیل به وړاندې نو دې ځمکې ته ووایه چې راکړه دې ځمکې را خپل شروع وکړه خزانې ورسره شوې او چې کله ځمکې داسې راښکلې بڼلو پورې نو چغې کړې موسی علیه السلام وایي بیا یې چې نوره یې وکړه بیا نامه پورې دا تر اخره پورې او رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې چې تر قیامت پورې به دا ظالم روان تصفیه وایي بیا موسی علیه السلام ته الله چې دا قانون ډېر سپېره و تا ته چغې وهلې موسی خو چېرته ما ته یې اواز کړی دی ما اواز کړی نو په دنیا کې چې دی علویه سرمایه ایمان دولت دی او په دې باندې شکر وباسو او الحمدلله ثم الحمدلله موږ ټول ته الله پاک ایمان درکړی د ایمان ټول دولت په دې سره دویم هغه عمل صالح چې زموږ د خلکو کم موږ ایمان وروړلی خو نیک اعمال شروع زموږ ویا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة تاسو په دین کې څومره داخل شئ نو چې موږ زموږ اعمالو کې کوم کمزورۍ دي موږ هغه وکړو او نیک اعمال شروع کړو الله پاک موږ ټول ته د ایمان اخره خاتمه